السلام علیکم. تاسو نن سبا ګوره دویمه ورځ ده قاضي فایزي صاحب په سپریم کورټ کې د څلورو اډهاک ججانو د راوستو کوششونه شروع کړي دي. ما وی چې درته ووایم چې د دې کوششونو په شا کیسه څه ده او آیا د دې مقصد نیکنیتي دی کو بدنیتي ده. نو قاضي صاحب دا کلیم کوي چې په سپریم کورټ کې په زرګونو کیسونه پراته دي او هغې دپاره دا ججان راولو چې دا فیصلې زر وشي. دا بیان دومره بیکاره دی ځکه چې قاضي صاحب کله چیف جسټس شو نو په هغې وخت هم 53,000 کیسونه په سپریم کورټ کې پینډینګ پراته وو. په کار چې د اولنۍ ورځ نه هغه دا سوچ کړی وي چې یو څلور ایکسټرا ججان به وساتو او هغه به دا فیصلې د خلکو زر وکړي. خو مقصد د عوامو د انصاف نه دی، مقصد ذاتي دی، د اسټیبلیشمنټ د خواهشاتو دی، د مسلم لیگ نون د بچ کولو دی. دا درې وجوهات دي. بیا چې کوم دا څلور ججانې راوستي دي نو هغې کې یو خو د سوشل میډیا په پریشر باندې انکار وکړو، بل په تذبذب کې دي چې قبول کم او کو نه کم، او دو کم ججانو چې قبول کو نو دا هغه ججان دي چې کم ډیر عجیبه فیصلې کړي دي. یو جج صاحب چې دی نو هغه د ملیټري کورټ د بحال فیصله ورکړی چې د سیویلین پکې ټرایل کیدی شي او دومره یو متنازع فیصله ده چې اوسه پورې په ټول هیومن رایټ تنظیمونه تنقید کوي، بار کونسل په تنقید کوي. دغه ماشومان چې د یو کال راسي د فوج په تحویل کې دي او هغې سره د والدینو ملاقات نه کوي، په سپریم کورټ کې هغوی دا جړاګانې او فریادانې کوي. نو دا یې ټولو ذمهوار دقه جج صاحب دی، ډاکټر جسټس طارق مسعود، چې هغه دا غلطه فیصله کړې ده. دویمه خبره دا ده چې په یو جج باندې د حکومت 50 لکه روپۍ میاشت خرچه راځي. دریمه خبره دا ده چې دا اډهاک ریټایرډ ججان راولي، دوی خپل یو وخت پوره کړی، بس اوس کینی په آرام په کور کې. دوی څه چلو کي چې دا اډهاک ججان راولي نو دوی د پېښور های کورټ، د لاهور های کورټ، د سند های کورټ، د اسلام آباد های کورټ او د بلوچستان های کورټ د ججانو حق تلفي وکړه. دغه های کورټس نه ججان راځي سپریم کورټ لا تا چې دا ریټایرډ ججان کینول نو تا خو د هغوی لاره بنده کړه. بیا ټول بار کونسل، پېښور بار کونسل دای مخالفت کو، لاهور بار کونسل مخالفت کو، سند بار کونسل مخالفت کو، بلوچستان بار کونسل مخالفت کو او وکیلانو تنظیمون وی چې موږ به د خلاف احتجاج کوو. خو بیا هم قاضي صاحب دا فیصله کوي او د دې په شا مقصد څه دی؟ د اسټیبلیشمنټ او د مسلم لیگ نون دا پلانو چې په څه طریقې سره مونږه تحریک انصاف او عمران خان د سیاسي عمل نه بهر کو. هغې دپاره تاسو ته پته ده چې او د الیکشن نه مخکې څه واقعاتو شو، بیا یې د الیکشن په ورځ د الیکشن نه مخکې نشان واغستو، د الیکشن په ورځ چې خلکو په ګڼ تعداد سره تحریک انصاف له مینډیټ ورکو، بیا یې د فارم 47 په جعلي طریقې سره مینډیټ پټ کو او د 17 سیټونو خلکو له مسلم لیگ نون له اقتدار ورکو. بیا یې دا چلو کو چې د دوی نه پارټۍ نوم اغستې و نو مخصوص سیټونه په ټولو پارټو کې مالی غنیمت تقسیم کو. هغه فیصله کې ناکامي وشوه. هغه فیصله قاضي صاحب دا خیال و چې زه به ججان کنوینس کما او دا سیټونه به هغې ته میلاو نه شي. بیا د دوی دا پلانینګ و چې کله 2/3 میجارټي میلاو شي نو حکومت به یو څو جوډیشل ریفارمز پیکیج راولي او هغې کې اولنې دا دی چې قاضي صاحب له به 3 کالو ایکسټینشن ورکړي، ځکه چې قاضي صاحب د دې حکومت د حفاظت انشورنس پالیسی ده چې په کومه ورځ قاضي صاحب لاړو او د نورو ججانو د آئین او قانون مطابق فیصلې وکړي، د دې حکومت به میاشت هم نشي تېرولی. نو دغه ټول بچاولو دپاره دا کوششونه دي، ځکه چې هغه 13 ججانو کې 11 ججانو دا فیصله ورکړې وه چې تحریک انصاف یو سیاسي جماعت دی، په پارلیمنت کې به وي او 8 کسانو پکې وي چې دوی ته خپل مخصوص سیټس میلاو شي. دغه کاونټر کولو دپاره دغه فیصلې خلاف قاضي صاحب دا په بغض کې څلور ججان راولي چې په څه طریقه سره هغه فیصله ریویو پټیشن کې اکثریت حاصل کی او هغه فیصله منسوخه کی او تحریک انصاف له دا سیټونه ورنشي او 2/3 میجارټي د حکومت او پیپلز پارټۍ سره راشي او هغوی بیا قاضي صاحب له 3 کاله ایکسټینشن ورکړي. دا ټوله ډرامه ده. دې کې نه د انصاف دپاره
دی نه پکې د عوام فکر شته نه ورسره دا سوچ دی چې 53,000 کیسونه په سپریم کورټ کې پراته دي دا صرف اچانک فیصله په دی وکړه چې پلان ا ناکامه شو پلان بی ناکامه شو پلان سی ناکامه شو دوی پکې بیا دام کوشش کو چې د آزاد 41 کسان به اغوا کو اب په نورو پارټو کې کو دا سیټونو بیا وي ته ملاو نشي نو چې پلان ا بی سی ډي ناکامه شو نو نوې پلان راوستو خدا کمقل پدې نه پويږي چې یو انسان منسوبه جوړي او یو د الله منسوبې دي او الله منسوبه الله بهترین منسوبه ساز دی نو د دوی د ټول په هر لیول ناکامي ملاويږي خو دوی نه پويږي قاضي صاحب کردار په تاریخ کې د جسټس منیر نم خراب یادېږي ځکه چې هغه د آئین او قانون په نوم باندې د آئین او قانون کم مذاق کوي دا به د تاریخ حصې او ډیر خلک به وګوري بیا په دې کتابونه لیکلي کیږي او قاضي صاحب به در مرګ پورې نه د نسلونه بم د دې فیصلو دفاع کوي خو ناکامه وي ځکه چې ته د آئین او قانون سره نه ولاړ ته د ذاتی مفاداتو سره ولاړې امید لرم چې تاسو به د اډهاک ججانو په دې فیصله باندې پوه شوي چې د قاضي صاحب په دې باندې د عوامو یا د فیصلو د کیسونو زر فیصلې مقصد نه دی صرف د مسلم لیگ حکومت بچ کول د اسټابلیشمنت خواهشات پوره کول او خپل ځان لا ایکسټنشن اغستل دی کمنټ په لازمونو کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته